بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د استطاعت په اړه کې مختلف خبرې شولې. د استطاعت په معنی او کم استطاعت د فعل لمخ په کار دی او کم استطاعت د فعل سره یوځای په کار دی، باید اختلاف دا خبرې شولې. اوس وایي چې ولا یکلف العبد بما ليس في وسعه، چې کم کار د بنده په وس او په طاقت کې نه وي د هغې مکلف کول د بنده صحیح نه دي. پوه شوئ؟ یعنې الله تعالی بنده لره مکلف کوي د هغې کار کم چې د هغه په وسعت کې وي، کم چې د هغه په طاقت کې وي، او کم چې د هغه په طاقت کې نه وي الله تعالی په هغې باندې هغه مکلف کوي هم نه. اوس کم کارونه چې د انسان په دغه کې نه وي، په وس کې نه وي، د هغې درې قسمونه دي. یو قسم دا دی چې هغه لکه د خپل ذات په اعتبار سره ممتنع وي، لکه جمع په منځ د ضدینو کې لکه قدیم حادث کول او حادث قدیم کول. یا ممکن وي خو غیر واقع وي. ممکن وي غیر واقع، لکه د دې مثال دا دی لکه انسان جسم پیدا کول یا لکه په هوا کې الوتلو دا. او دریم هغه دی چې هغه لکه ممکن هم وي او دغه وي ممتنع وي په دې باندې چې الله تعالی په علم کې د هغې خلاف موجود دی یا الله تعالی د هغې د خلاف اراده کړې ده، لکه د کافر ایمان نه وړل یا د ابو جهل چې دا ایمان نه وړل یا د یو ګناهګار سړي نیکي کول، نو دا الله تعالی د ده اراده نه ده کړې، د ده د ایمان اراده نه ده کړې. پوه شوئ د دې خبرې؟ دغه کوم څه ورته وایي وضاحت کوم. وګورئ ورته ولږ پورې وایي ولا یکلف العبد بما لیس فی وسعه، وی نه مکلف کولی کېږي بنده د هر هغه څه کم چې د هغه په وس کې نه وي، کم چې د هغه په قدرت کې نه وي. سواء کان ممتنعا فی نفسه، برابره خبره ده که دغه کار کم چې د دې انسان په وس کې نه دی چې هغه د خپل ذات په اعتبار سره ممکن ممتنع وي، لکه که جمع ضدین، لکه د دوو ضدینو جمع کول، لکه قدیم حادث کول او حادث قدیم کول، دا د بنده په وس کې نه دي او دا ممتنع دي د خپل ذات په اعتبار سره، لہذا الله پاک بنده د دې کار مکلف کړی نه دی. دویم او ممکنا یا دغه کار د خپل ذات په اعتبار سره چلین دا دغه وي ممکن وي، دا کار د خپل ذات په اعتبار سره ممکن وي او غیر واقع وي، لکه کم کار دی د خلق الجسم، لکه جسم پیدا کول یا په هوا کې الوتل شول دا. او دریم نمبر و اما ما یمتنع، یعنی هغه کار چې هغه ممتنع وي، هر کار چې ممتنع وي د دې وجه نه د خپل ذات په اعتبار سره ممکن وي، د خپل ذات په اعتبار سره سوي خو ممتنع وي بناء على ان الله تعالی په دې وجه باندې چې الله تعالی علم خلافه، الله تعالی ته علم د دې خلاف او اراد خلافه، یا الله تعالی اراده کړې د هغې د خلاف. لکه دې بس مثالي که ایمان الکافر و طاعت العاصی، لکه د کافر ایمان وس کافر چې دی نو دی لکه الله تعالی خو دله وس او اختیار ورکړی دی، لیکن د الله تعالی په علم کې د مخکې دا موجوده ده چې دا انسان چې دی به ایمان نه راوړي. د الله تعالی په وس کې د الله تعالی په علم کې د الله تعالی په اراده کې د مخکې ده چې دا انسان چې دی د ګناهګار دی دی به توبه نه وباسي، خو بیا هم الله تعالی د انسان له څه ورکړی دی؟ اختیار ورکړی دی. لکه پوه شو بلې باندې لکه د دې داسې مثال دی لکه ما ته پته ده چې دا کس دا کار نشي کولی، لکه دته زه اوس وایم چې ما ته پرونی سبق واوروه، نو ما ته پته ده چې دی ما ته اورولی نه شي، خو بیا هم الله پاک دته بیا هم دته زه اختیار ورکوم چې هلکه ته که سبق ما ته پرونی ورځ واوروه، نو که دی اوس کوشش وکړي محنت وکړي نو هغه دی کولی شي، خو ما ته پته ده چې دی یادوي نو پوهېږې بلې باندې. نو دقه شان دی الله پاک ته د مخکې نه پته ده چې دا انسان به ایمان به حاصلوي یا به نه حاصلوي، دا ګناهګار دی توبه به وباسي یا به نه وباسي، الله پاک ته د مخکې نه پته ده، خو الله پاک بیا هم د انسان له اختیار ورکړی دی. پوه شو بلې باندې؟ او دا مطلب یې نه دی چې یاره الله پاک ته پته ده الله پاک ورله بیا عذاب ولې ورکوي، الله پاک ته پته ده چې دی نه کوي خو الله پاک ورله اختیار ورکړی، اختیار یې ته سلب کړی نه دی. دې خبره باندې پوه شوې؟ لکه دغه مثال لکه ما ته ووایي چې ما ته پته چې دی سبق نه درکوي، ته چې ما ته سبق واورو، پوهېږې بلې باندې؟ اوس دا په دې باندې اوس اعتراض خبرې اترې دي. ګوره كإيمان الكافر وطاعت له فلا نزاع في وقوع التكليف به، بس بدې کې خو نزاع نشته دی چې دې مکلف کول لا صحیح دي کنه دي،
لكونه مقدورا للمكلف ځکه چې د وجه د دې نه چې دا مقدور دی مکلف ده بالنظر الى نفسه د خپل ذات په اعتبار سره. ثم عدم التکلیف بیا دا عدم تکلیف چې دی نو دا بما ليس في الوسع دا هغه چې د په طاقت کې نه نو بیا متفقون علیه مطلب دا کنه چې کم کار د انسان په وس کې نه وي کم کار د دې په وس کې نه وي نو پای کې دا انسان چې نه دا خود سر ناړو مکلف دی نو په دې کې اتفاق دی په دې خبره باندې اتفاق الله شوی دی بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لکه الله تعالی فرمایي چې لا يكلف الله نفسا الا وسعها چې نه مکلف کوي الله پاک هیڅ یو نفس لره مگر داغه طاقت مطابق نو په کم کار کې چې انسان طاقت نه وي نو هغه دا انسان داغه مکلف هم نه دی نو څومره چې الله تعالی احکامات نازل کړي دي نو سره د دې چې بریګه مشقت پوي سره د دې چې بریګه تکلیف وي خو د شي غیر ممکن کارونه دي چې انسان کولای نشي پوه شئ اوس دا چې په دې باندې اعتراض دی اعتراض دا چې ته چې الله د انسان یو کار د انسان په اوس کې لري الله تعالی هغه د دې مکلف کوي نو الله تعالی چې کله آدم علیه السلام پیدا کو او د آدم علیه السلام هغه فضیلت پر خلکو باندې فرشتو باندې ظاهرو نو فرشتو ته نمونه خول او الله پاک آدم علیه السلام ته نمونه خول او به فرشتو ته وي چې تا موږ ته د دې انبئوني باسماء هؤلاء موږ له دې خبرو چې دا سره په دې درې سوزونو په نومونو باندې موږ خبر راکړي نو وی چې موږ خو دې طاقت نشته موږ خو نشو کولای دا پوه شو دې باندې ها انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اوس به دې باندې اعتراض لري چې الله پاک ته بکره پته ده او الله پاک په فرشتو کې هغه طاقت لري کې خو ده د عزت له طاقت پکې نه لري خو دله نو چې د ذکر طاقت بغیر د خو دله الله پاک بیا دوی تسګو چې انبئوني باسماء هؤلاء نو دلته الله پاک دوی ته دا حکم کړل د تعجیز لپاره کړل چې دوی عاجز شي او دوی دا خبره چې هغه وي چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء تبر ازمکه کې هغه څوک پیدا کوي چې او بوینه دوی او انسان ما قتلې ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله تعالی دوی چې اني اعلم ما لا تعلمون وسغو داغه هغه فوقیت الله تعالی د انسان فوقیت پر فرشتو باندې د ظاهرولو لپاره الله تعالی و چې انبئوني باسماء هؤلاء پوه شئ نو دا اصل کې مقصود هغه عاجز کول مقصود مکلف کول مقصود نه دي دا دغه جواب ده والامر في قوله تعالى او امر دا الله تعالی په دې قول کې انبئوني باسماء هؤلاء للتعجيز دلته دا امر د تعجیز لپاره دی نه د تکلیف لپاره وقوله تعالى حكاية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به دلته ګورا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله دا آیت په دې نازل شو وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله چې هر هغه څه چې تاسو ښکارا کوئ او هغه څه چې تاسو پټوئ په خپل نفسونو کې الله تعالی به تاسو سره د دې حساب وکړي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او نور صحابه کرام دا پریشان شول وی الله دا خو اے الله رسول صلی الله علیه وسلم دا وبمنګ هر یو کس دا خو هلاک شو او هر یو کس دا دنم د کېد نشته خلاصېدل نشته ځکه دنګ بل ازلګه خو باس ټیم کې چې خبر راشي چې زمونږ په خپل باندې هغه ناراضي یو الله تعالی دا آیت نازل کړه لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا الله تعالی تاسو مکلف کړی صرف د وس مطابق او د ځله خبره تاسو په وس کې نه دي یا تاسو باندې دا سزا به تاسو سره کوله کیږي او بیا و سوال وکړو چې ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به یا الله موږ باندې مبار کوي هغه څه چې موږ طاقت داغی نشته مطلب د دې نه دا دی چې لکه یا الله موږ ته داسې کارونه باندې موږ مدد کې چې داغی موږ طاقت نه لرو مطلب داسې بیماریاں راته مراولې داسې مصیبت راته مراولې داسې تکلیف راته مراولې پوه شو به معنی نور دا دغه نه دی چې را موږ مکلف کوو او داسې کار یو مکلف کوو چې پای کې زموږ طاقت نه وقوله تعالى حكايه او الله تعالی دا قول حکایتا چې دا الله تعالی نقل کوي دا هو قول نقل کوي د مسلمانانو دا قول نقل کوي د صحابه کرامو دا چې ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا
او ما بار کوي بنګ باندې ما هغه څه لا طاقت لنا به چې طاقت دې زموږ باندې دا مخکې باندې عادت ته مخکې دې ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا یا الله بنګ باندې داسې بوجونه مراولي داسې احکامات بنګ باندې مراولي چې زموږ د مخکې خلکو باندې احکامات راوستلي دي هغه سخت احکامات او بیا فرمای ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به یا الله بنګ باندې داسې دغه ما بار کوي داسې احکامات بنګ باندې مراولي چې موږ طاقت نشته نو الله تعالی خو داسې کارونه انسان نه مکلف کوي چې به انسان باندې طاقت نه غوډل لګي بیا د لا طاقت لنا مطلب دا دی چې داسې مصیبت را باندې مراولي داسې تکلیف را باندې مراولي داسې بیماری را باندې مراولي چې په منګي راغی طاقت نه نو ليس المراد بالتحميل والتكليف ودلك دا تحميل مراد دا تکلیف نه مکلف کول نه مراد بل ايصال بلکې رسول ما دا لا يطاق چې دې طاقت نه لري من العوارض اليهم دا عوارض نه دي چې دې عوارض راته مراولي بیماری راته نه قهر را باندې مراولي او دغه شان دي نور چې کوم خراب حالات دا باندې مراولي لکه پوه شو دې باندې وانما النظام الذين بل خبر شروع کیږي ان شاء الله سبب یاد بشي دا